لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. قال الله تبارك وتعالى بعدما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدقت يا رب العالمين. یقیدانم در این عالم که لا معبود الا هو ولا موجود في الكونين لا مقصود إلا هو. جو تیغے لابدستاری بیان تنہا چ غمداری مجھو از غیر حق یاری کے لا فتاح الا هو. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع با اولاد علی مذہب حنفی دارم ملتی حضرت خلیل حق فائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ہم پہر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. او چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر اس چاند کے تابع ہے ستارے صحابہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. منگا روحانی بیماری یا د انسان چې دننه کمی بیماری وي هغه هم را شروع کړې وي په هغې کې مونږ د تکبر خبره کړې وه. الله دې بچ کړي. نن پکې یو علاج دی او دام د دننه سره تعلق ساتي او د ظاهر سره هم ساتي چې هغه د الله شکر ادا کول په هر حالت. اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان کے فرمائی فاذکرونی اذکرکم. تاسو ما یاد کړئ زه به تاسو یاد کړم. دغه ځان له ذکر یو موضوع دا غم دی. خو الله ورپسې فرمایي واشکروا لی ولا تکفرون. تاسو زما شکر ادا کې ناشکری مه کوئ. شکر ویلی شي د چا د یو خیر ښېګړې د چا د یو احسان د هغې قدر کول په زړه نه د هغې قدر کول زړه کې عزت ورکول په خوله باندې یا په اندامونو د هغې اظهار کول دې ته شکر ویل شي. اللہ رب العزت بل آیات کے فرمائی ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ رب العزت بتاسو لولی عذاب در کئی سدی اللہ لرچتا لر عذاب در کی
عذاب دستاسو با الله سو کی ان شکرتم و آمنتم که چلتا تاسو ایمان راوړي بنیادی خبره او بل د الله شکر ادا کوي نو الله عذاب نه درکوي. وکان الله شاکرا علیما والله رب العزت قدر شناس دی الله قدردان د عمل دی او علیم علم والا دی. الله کویږي په بنده باندې چې د زمان د لما دا دولت ورکو د لما مال ورکو د لما علم ورکو د لما تقوا پرهیزګاری ورکړه د لما عزت ورکو په معاشره کې آیا دې د دې شکر ادا کوي کنا دې د دې معترف دیو کنا الله په دې باندې علم والا ذات. بل ځکه الله رب العزت فرمایي و اذ قال لقمان لابنه خپل زوی ته لقمان حکیم چې کوم دی رحمه الله خپل زوی ته نصیحت کو نو یو نصیحت ورته وی او هو یعظه هغه ته نصیحت کو یو نصیحت ورته دا کوي چې بچیا د الله شکر ادا کاوه دا الله شکر ادا کاوه دا شکر چې دی انما یشکر لنفسه دا شکر ته د خپل ځان لپاره ادا کې الله ته پدې باندې ست تقویت ست فائدہ نه رسی داستان به د دپکی نو دا الله شکر ادا کول پکار الله دې توفیق راکړي. دکشان نور مختلفو الله رب العزت فرمای اعملوا آل داوود اے دا داود علیہ السلام اولادا تاسو سو کې عملو کې شکر دا شکر دا الله شکر ادا کوي او د دې امت یو لوی شخصیت د بلا کتابونو مصنف امام غزالی رحمه الله آغا په خپل کتاب کې را نقل کړي مکاشفۃ القلوب هغه کې وایي چې د داوود علیه السلام یو ورځ الله ته درخواست وکړ چې خدایا زه چې ستا ته په ما یو احسان وکړو زه ستا شکر ادا کړم نو دا شکر خو ځان له عبادت شو اوس د شکر څنګه ادا کړم یعنی یو عمل ما وکړو پاغی ته اجر راکې بیا چې دې ما څه وکړه د هغې مې شکر ادا کړه د هغې خو بیا ته ما د اجر راکې نو د اوس د شکر څنګه ادا کړم نو الله رب العزت ورته وفرمایل چې دا تا عاجزي وکړه بس دا لویه خبره ده انسان عاجزي وکړي دا لویه خبره دغې ته شکر نو دکه شان حدیث کې د بخاری او مسلم حدیث بعض خلک په حدیث نه کوئی دا متفقون علیه حدیث دی لکه ولې متفقون علیه بخاری او مسلم کې راغلی د حدیث لپاره صرف دا ضروری نه ده چې هغه بخاری او مسلم دواړو کې راغلی نو دا به متفقون علیه وي هغې لپاره نور شرایط دي امام بخاری او امام مسلم وغیره نقل کړي په هغې سر خلاصېږي که نه بس صرف د دا لیدلي خدا متفقون علیه حدیث دا زه چېرته کوم ویم په هغه شرایطو هم برابر دی هغه دا دی چې زمونږ استاسو مور بیوي سیدنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم به دومره عبادت کو دومره به الله ته ولاړه شروع کړه چې د خپې مبارکې به ریجیدی یعنی دا به هغه دغه څنګه یو خپه وپړسېږي او بیا ماته شي دومره به په کثرت سره دا پړسېدي او د هغې د الله سبا مطلب دا دی هغه ګناه کا وغیره به ماته هم شوه نو ما به ورته وي چې ای د الله پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا تاسو ته الله بهانه نه ده کړې ما تقدم و ما تاخر حدیث کې راځي مخکې ګناهونه هم درته الله معاف کړي دي او وروسته هم درته ټول معاف دي نو تاسو ته خو الله بخښنه کړې ده که نه وی راته وي چې او الله راته کړې ده نو ما ورته وی چې دا دومره بیا په ځان باندې سختي تېرول دا دومره مشقت برداشت کول دا ولې کوې بیا وی راته وی چې ای عایشې ته نه غواړې
چې زه د الله شکر گزار بنده جوړ شم، زه د الله شکر گزار بنده جوړ شم. دکه شان ترمذی شریف کې او مسلم شریف کې یو روایت راغلی دی، وایي چې یو انسان نوړی خوري او دی په هر نوړی باندې د خدای شکر ادا کوي، دا بنده به الله مخکې د حدیث مفهوم د جنت ته داخلي. ابن عساکر هم یو روایت را نقل کړی دی، دغه شان مستدرک حاکم هم بعضې روایات را نقل کړي دي. د ټولو نه دا بعضو نه معلومیږي چې څوک د الله حمد زیات کوي، د الله شکر زیات ادا کوي، دا به جنت کې یعنی جنت ته به الله مخکې داخلي. الله هم دې پکې راوړي. نو عزتمندو موږ د ژوند ته وګورو. شیخ سعدی رحمه الله فرمایي دی ګلستان کې غالبا یا بوستان کې یو ځای کې وای لوی سړی دا د امت دا لوی خلک چې دي کنه دا چې درنه څوک بدنام نه کی، دا اسی به سلوی نو دی کمال تقوا وا، کمال پرهیزګاری وا، مشقتونه کړی، تکلیفونه برداشت کړی، دغه ځای ته بیا رسیدلی. نو شیخ سعدی رحمت الله علیه فرمایي هغه سفر ډېر زیات کړی دی، علمی سفر، او علم یې د 40 سالونه پس شروع کړو. خانو چې کوم مشر دا وایي چې ما قرآن نه دی ویلو زور شروع کړم، امام شیخ سعدی صاحب علم د 40 سالونه پس شروع کړ. او صحابو کې دا اکثریت چې یا مشران داسې په دې دوکه نشي ځان دین ته وقف کا، کم تبلیغ والا دي د کوششو کې دویم ټیم مدرسې دي، لومبۍ ټیم مدرسې دي چې کم ټیم در سره وزګاري، حتی چې اوس خو لا موږ د لماخام وزګار کړی په هغې کې څوک وزګارې دغې له ځان ورکې، کم عام ملګري دي وزګارې قرآن یې ویلې هغه هم ځان دغې له ورکې، کم چې دي داسې وي چې هغه کار روزګار دي وغیره. نو قرآن خو وایي کم از کم په ترجمه ځان پوهېږي، په قرآن ځان پوهېږي، حدیثو باندې څه ناڅه خو چې انسان ځان پوهېږي. الله یې توفیق راکړي. خیر، نو خبره مې درته دې پورې کوله. شیخ سعدی رحمت الله علیه وایي یو پیرا پس علمي سفر روانو، نو هغه دا تفریحي او علمي دا ګلستان بوستان بس د هغې مجموعه د سفر یې کړي، پلانکي ځای ته لاړم، بادشاه دا چل کو پلانکي ځای کې لاړم، دا هغې کې آداب هم دي، د نظم ټول علم اکثر تصوف یا آداب دي د زندګي، د بادشاه دپاره آداب دي، د کاري دپاره دي، او مطلب د استاد دپاره دي، د پلار دپاره دي، د زوی دپاره دي. هر چا ته خپله طریقه ده چې پلار به زوی څنګه کابو کې ساتي، څنګه به په آداب وراړي، څنګه به په خپل ځای کښېني چې پس ته د نه د ځای ونیسي. دکه شان استاد به خپل شاګرد څنګه تیاروي، پیر به مرید څنګه تیاروي، محدث په احادیثو میدان کې څنګه کار کوي. نو شیخ سعدي رحمت الله علیه وایي یو پیره مې زړه کې راغله چې هلکه ته خلک درته دومره لوی سړی وایي او دا په خپو د بیزار هم نشته، خپې دې وینې شوي دي، دا څنګه چل دی؟ نو خدای پاک ته مې سوال وکړو جومات کې چې زه داسې انسان یم چې ګرځم خلک راله لوی مې رتبې هم راکوي او په خپې مې پیزار قدرې نشته. دکه شان وایي بار راووتم، خدای راته ښودله چې څنګه د جومات نه بهر راووتم نو یو بنده دې سوال کوي او خپې نشته. وایي زر مې ووایي چې خدایه تا ته مې توبه ده، که چېرته پیزار مې په خپو نشته نو خپې خو مې شته که نه، خپې خو مې شته که نه. دا لویه خبره ده. شکر ادا کوه. د بیمارې نو ډېر خلک دي استنه زیات بیماران په خدای کې، نو که داسې خلک دي د بلا پیسو خاوندان، د بلا پیسو خاوندان، هغه وایي زه د ساګ و دغه نه علاوه بل څه نه شم. دا هم د خدای یو لوی نعمت دی، ساګ د خدای لوی نعمت دی، خو لیکن په هغه نور نعمتونه ورسره بند دي، بلا پیسو خاوندان. بس خپله وینې معاشره کې وینې ته به د ډېرو نه ښایي، ته به په خپلو خپو ګرځېدی شي، ساه به صحیح اخیستی شي. زمونږ استاد په بلا په یو ځای بل ځای کاروبارونو چې ضروري خان صاحب رحمه الله ورسره د ساه مشین به ورسره مسلسل بس ګرځو، دا به هغه سره روان. دکه شان مختلف خلک بیمارو کې دي، علاج مولانا نبی جگر رحمه الله به اخري بیانات کې زما د خوې څه مسله ده به خلکو را د امریکې نه دوایانې روړې خو یوم را باندې کار نه. نو په هر حالت کې د الله شکر ادا کول، کور کې څه نشته
دومره دي چې ته پې ژوند تېرولی شي. نن سبا دومره حالات هم خراب دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کور مبارک مور بی بی فرمای 40 ورځې داسې تېرې شوي دي چې په انغري کې اور نه دی بل شوی. کاکا بیا هم د الله شکر ادا داسې وختونه را باندې راغلي دي داسې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خلکو د پاسه ډک لرې ورویشتې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مخامخ خلکو ولا پیغور ورکړی ورته وی چې لوریانې مې دله طلاق کړی. توکانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته ویشتې دي. دا کانو گزارونه پې کړي دي خو د دین د کار نه دی پشا شوی. نو کاکا به دا دونه سختې نشته هېڅ په موږ څه سختې راغلي. دا خو چې سختې راشي بیا به زما ستا د محمد امین صاحب 1930 کې په قلعه بالغسار هغه یو حمله کړې موږ خپل تاریخ هم نه ګورو. نو د هغې نه مخکې څه اشعار دي هغې کې وایي اوس به معلوم شي محمد عربي ګران دی پچا را سره مل دی هم هغه چې نن ایمان لري. څوک دا خو چې سخته راشي بیا د ایمان پته لګي. حسب الناس ان یترکوا. نو خیر په هر حالت کې د الله شکر ادا کول پکار دی. الحمدلله تا چې د الله شکر ادا کو ګوره تا ته په الله انعامات درکړه. الله فرمایي واذ تأذن ربک لئن شکرتم لازیدنکم. الله وای اے تاسو یاد کې هغه وخت چې تاسو ته الله وې که چرته تا زما شکر ادا کو تاسو زما شکر ادا کړو لازیدنکم دا نعمت به ډیر زیات لئن شکرتم لازید ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. خو کنا شکر دی وکړه زما بنده نو موږ د الله سره شو کولای د رب العالمین سره شو کولای خو الله وی عذاب زما دی ډیر سخت. دا ټولو نه لوی نعمت ګوره الله انسان پیدا کړی. پیشو سپی خنزیر شادوګانې دا ټول د الله مخلوق نه دی دا هم د الله مخلوق دی. د پیشو په خپل پیدایش کې اختیار شته نشته. دا زناور په خپل پیدایش کې د یو زناور اختیار نشته. زناور نشته زموستا شته موستا نشته. هغه خالق د هر یو چیز دی. نو زوتا بیا چې کوم بندګانو ودونه کړی دي مشران دي نو دا خو دنه فیکټري ده د زناور فیکټري ده باید کې زناور نه تیاریږي. د انسان په فیکټري کې دنه کارخانه لګېدلې ده ګوره د غوښې کارخانه ده خو دنه پکې هډوکي هم تیاریږي دنه پکې غوښه هم تیاریږي. دغه الله رب العزت په دې کې که دله پیشو پیدا کړې وه دې کې دله شادو نو ووایه څونه دنیا ته به شرمېدلې وې څونه دنیا ته به شرمېدلې وې. نه په دغه حالت باندې چې الله انسان پیدا کړی الله دله انسان بچي درکړه الله دې پرده وساتله ورنه موږ هر قسمه ګناه ته په دغه باندې د خدای شکر ادا کوي. الحمدلله. بیا الله رب العزت مسلمان پیدا کړي د دینه بلوي دولت سي چې الله کلمه د لا اله الا الله در نصیب کړله. د دینه بلوي دولت سي چې د همیشوالي د اور نه بچوي نو ته د خدای شکر ادا کوي. الحمدلله. بیا ته وګوره الله په امت د سید الانبیاء والمرسلین راحت للعاشقین آقا نامدار حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی وګرځولې. دا حدیث نه دی کتلې بابا تاریخ دې نه دی کتلې. پیغمبرانو د الله نه غوښتي دي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی وګرځوا. عیسی علیه السلام چې دی امت کې راځي نو لوی علماء لیکلي دي چې یو سبب د هغې قبولیت د دعا چې دی دا د عیسی علیه السلام دی د خدای نه دعا غوښتې ده الله یې قبوله کړی او زیری د دې امت ورکړی شوي. موسی علیه السلام قرآن کې دي ته راواړوه سورت صف
د دې امت زیری ورکړی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیری ورکړی دی، عیسی علیه السلام زیری ورکړی مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد. ته خدای په هغې کې پیدا کړی وی الحمدلله. بیا ته وګوره په دې امت کې ته وګوره الله ته د صحابه هغه شخصیات چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګردان دي ته د هغې معتقد جوړ کړی. ډېر خلک دي هغه خپل ایمان مني، د خپل پیر ایمان مني، د خپل ذاکر او مشر ایمان مني، د خپل شیخ ایمان مني، د خپل زمانه د عالم ایمان مني، خو د ابوبکر او د عمر او د عایشه رضی الله تعالی عنهما د هغې ایمان نه مني. ته خدای پاک داسې ځای کې پیدا کړی، په جولای کې اسلام درکو، په جولای کې په صحیح لار روان کړي. الله دې توفیق راکړي. بیا ته وګوره د امت په جمهور لار چې 1400 کاله امت پې روان دي، ته په اکه لارې ته په بله لار نه، په دې د خدای شکر ادا کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي زما په امت کې به 3 او یا فرقې جوړېږي، یو به پکې جنت. ته خدای پاک په هغه لار پیدا کړی چې هغه 1400 کاله امت په هغې باندې متواتر را روان دی، په هغې د امت اتفاق دی. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی زما امت د دې اکثریت دا گمراه نشي کېدی، یو دوه به کېدی شي، دوه به کېدی شي، درې به، ورنه تاسو په خدای چې لیدلی که درته د عقایدو پته ولګېدله ذلک الکتاب لا ریب فیه بړې غټ لیکل. یو صرف یو پرویزیان نه والا یو حدیث نه مانی، د قرآن پرچار کو داسې آیاتونه د رادړ پیش کوي ته به پې پوه نه او چې څوک د احادیثو نه انکار کوي کفر ته رسي. نو دا مې درته صرف یو نمونه به د رادړ آیاتونه وایي، ګورې بل څه نه وایي، آیات درته وایي دلیل کې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرونو انکار کول کفر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. نو دې باندې شکر وباسه چې الله په داسې خطه پیدا کړي، الله په داسې ځای کې پیدا کړي چې الله رب العزت د امت په هغه اکثریت اجتماع او د امت په اکثریت موقف باندې ته ودروي. الحمدلله. اوس د دې نعمت شکر ادا کول پکار دی. ما درته وایي په هر حالت د خدای شکر ادا کوو. که بیماري د عربو دا یو کار دا ډېر قیمتي کار، نهایت غیرتي خلک چې سم پې راشي د مخکې نه د هغې د عمل د دستور دی. ته ورته ووایه څنګه یې چې ته اوف د انتروشي وکړې، هغه به تا ته وایي شابه الحمدلله ووایه، شابه الحمدلله ووایه. تحفه نصائب والا لیکلي دي وای چې یو کس په خپله نه وي او تا الحمدلله ته پې ورمخکې شوې، وایي خدای پاک به یې د خېټې د درد نه محفوظ وساتي. ځکه چې هغه نه وایي، هغه خولې ته تورې اچولې. نو ګوره دا د کمال خبره ده چې په هر حالت کې بس ته د خدای شکر ادا کړي. کور کې څه نشته، کمزوري ده، نو ته ځان ته کور د رسول الله صلی الله علیه وسلم را مخې ته کړه. بیماري ده ځان ته سیدنا ایوب علیه السلام را مخکې کړه. ته چې دی دغه شان حالات دي، څه حالات هم چې دي د هغې دپاره مثال موږ سره صحابه او پیغمبران شته. هغه ژوند ځان ته را مخکې کړه، موږ د هغې د خپو خور هم نه یو، نو بس تا ته باندې به د غم هم اسان شي، مصیبت به هم اسان شي او سختۍ پسې الله راحت راولي کړه. نو چې په هر حالت کې د خدای شکر ادا کوو وی الحمدلله. او د شکر یو لویه نمونه هغه دا ده چې مونځ کوو، الله دې توفیق راکړي. دکه شان نور عبادات کوو چې کوم فرض عبادات دي الله دې راله توفیق راکړي. لږ وخت پې لګي زمونږ چې موږ که سم زبرګان هم شو چې زمونږ مونځ سم اوږد کې که نه د 10 منټو نه نه اوږدېږي، او که څوک اوږد کوي کوي دی که نه څه بندیز خو بیا نه کوي دی نه، خو لیکن موږ دغه ټیم هم په ټوله 24 غنټو کې دا 15 منټو دا 10 منټه ته راغونډ څه دي. نو الله دې راله توفیق راکړي. لکه شان ته روانې لور پنډرې دی، بس د الله ذکر کوه که د بل چا نه څه غواړې، څه حاجت دی چې د بل دره یې غواړې، د بل در نه څه نه غواړې، الله تعالی سوچت کړه. ته چې دی په پوله ناستې، ته چا سره ګپ لګې، ذکر هم پکې وکړه. اخیره خبره ده حسین احمد مدني رحمه الله چا سره ناستو یو پیره، نو داسې ډېر وخت هغې خپلو کې مذاکرې مختلفې خبرې وغیره وشوې. نو بیا ورته هغې ته وایي چې څومره وخت تاسو وشوي؟ صاحب دونه وخت وشوی.
وی څومره ذکر مو کوي سه مونږ خبرې کولې وی ما پکې سلیری زره پیری دا الله رب العزت نوم مبارک یاد 24000 پیری میں الله 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 نو چې انسان کوي پنډرې به پلار رواني کور کار کې اسی ولاړ خیر خبرم کو چې وګار نه کړ پکې الله دې توفیق